الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواطا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور. آخرت دو آیتوں کی دا آخرت ادب ذکر کی دا معاشرے اور آگے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عزت اور دا ادب لحاظ ساتھ ساتلی چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره تاسو داسې رویه مې اختیاروئ لکه څنګه چې تاسو خپل منځ کې آپس کې د یو بل سره تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په داسې نظر باندې مه ګورئ لکه څنګه چې خپل منځ کې یو بل ته په کوم نظر باندې ګورئ دا عام انسان نه دی بلکې دا ټول ځانو سردار دی د قدر او ادب په تاسو باندې فرض دی څنګه دا سوره حجرات کې د دې پوره تفصیل روان دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عزت او د ادب د احترام دلته په دې ادبونو کې د یو ادب ذکر کیږي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته आवाज کوي आवाज چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو راوغړی د خبرې د پاره دا بلنه تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بلنه تاسو عامه بلنه مکړئ چې موږ आवाज کو کلاړو لاړو کلانو نو پروا نشته بلکې دا د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم आवाज ده دا غبل نه دا چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بلنې جواب ورنکړ د حرام کار وکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې आवाज وکي دا د आवाज جواب ورکول په عمل سره یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چراشه راتل واجب شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کې نه ناستل واجب شو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جمعه ورځ د منبر باندې ده څنګه سان ولاړ سناستي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کې نه یو صحابي جمعه تر روان ده یو په جمعه کې دنده یو بهر دا आवाज په وګو باندې لګیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کینه هغه ته خو نه ویل کنه وګه په خبره کنه جمعات کې چې دند څه کسانو دوته ویل هغه په حق ځمنه کینه دا څنګه کړ چې یو ډول خپل نه کړي یا ډول خپل بهر کړي یو خپل دند او یو بهر وا او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज تر وګو شو بیا په کې گنجائش نشته صحابه دا مې یاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو هغه قبلول دا واجب دي دلته الله پاک دا غي شان ذکر کوي چې دا عام आवाज نه دی تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم आवाज کړل بل عام سړی आवाज نه دی د خپل منځ کې یو بل आवाज کې لګا د خورشه افالشه په دې باندې دا ماخله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زموږ سره معاشره کې یو انسان دی چې आवाज وکړي دغه شانته
یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت او قدر عزت په مسلمانانو باندې واجب دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدر او محبت دا په مسلمانانو باندې څه دی واجب دی لازم دی دغه شانتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ورسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وارثانو او د اهل حق علماء قدر عزت په عام مسلمانانو باندې لازم او واجب دی تاسو په دې خبره پوهیږئ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان دي الله دې موږ د هغوی د قدر توفیق راکړي یاد ساتئ چا چې مخه موندل د دین او د دیندارو په قدر موندل ده تر نن ورځې پورې چا چې مخه موندل ده که دیني اعتبار سره مخه موندل ده او که دنیوي اعتبار سره عزت موندل دی مخه موندل ده د دین او د دیندارو په قدر باندې موندل ده چا چې د دین او یا د دیندارو بے قدری کړي ده هغه الله پاک ذلیل کړي دی الله اکبر عالمان کوم یو امام د سپاره زين وته نو وته او چې نقد بدلا الله پاک هغه چاله ورکي نقد بدلا کوم چې د دیندارو بے قدری کوي هغه ته پسپک نظر باندې ګوري دیندارو ته پسپک نظر باندې ګوري علماء ته پسپک نظر ګوري څوک چې د دین سره نسبت دی هغه ته طلباء ته پسپک نظر ګوري طالبان یې بدشي علماء بدشي تبلیغیان بدشي اصل چاره ته ټول نه خبره کې د خلک مسلمان دي کنه چې ګیره بدشي مولاني بدشي طالبان بدشي تبلیغیان بدشي کنه قاریان بدشي بزال دلیل دا خبره ګوري چې هغه داسې قاریان دي او کوم چې قدر کولی هغه داسې قاریان دي کوم چې قدر عزت ولدي هغه داسې مولاني هغه داسې طالبان خبره پوهیږئ دا خپل ځان له تسلي ورکول د خپل د بې عزتۍ جواز کاتل دي چې زما په ذهن کې د دوی سپک نظري ځکه ده چې دا په حقیقت کې دی او که نه دي نسبت پوره د ستا د هلاکت دپاره دې خبره پوهیږئ ما تاسو ته وایي چې مخه موندله په څه شي موندله دین او د دیندارو په قدر یې موندله او چا چې بې مخې موندله د هغو په بې قدرۍ یې موندله د هغه عالم نوم رانهیر شو هغه وایي کوم سړي ته چې عالمان علماء سپک کاری دا هغو ته په نظر کې سپک کاری دا سړی چې کله مړ شي زما د قسم په خدای تاسو د مخ وګورئ الله به د مخ د قبلې نه اړولی وایي تاسو وګورئ ګارنټۍ سره وایم چې علما ورته بد ښکارېږي طلبا ورته بد ښکارېږي قاریان حافظان ورته بد ښکارېږي د مخ به الله قبلې ته نه پرېږدي په قبر کې دویمه خبره دا کړې ده چې کوم کس په زړه کې د دیندارو د علماو طلباو قاریانو تبلیغیانو د نیکو خلکو محبت وي په زړه کې د هغو څه شی محبت یې ځان یې کیټګریانې نه جوړې کړي چې هغه داسې فکر زما په مزاج باندې چې برابر مولیان وي زه به د هغو قدر کوم که نه خبره پوهېږئ زما په طبیعت باندې چې برابر طالبان وي چې د هغو به قدر کوم زما دنده په ذهن کې یو خاکه ده چې هغه شان د تبلیغیانو چې زه به یې قدر کوم کنې دا بغیر دا ځانه تسلي ورکول دي ځان له خپل د بې عزتۍ لپاره جواز کتل دي او هېڅوک هېڅ چلم نه شي کولی عزت بې عزتي چا په لاس کې ده الله په لاس کې خو دویم دغه ذکر کړی دی چې کوم کسان ته په ذهن کې په زړه کې دینداره علما طلبا عزتمند نه ښکاري سپک ورته ښکارېږي الله جل جلاله د دې کور نه دین اوچتوي یاد ساته په دې کور کې به دینداره په دې کور کې به عالم حافظ قاری تبلیغي دینداره د دین سره نسبت کوونکی او په دې کور کې نه پیدا کېږي الله دا غونه د دین اوچتوي د دین په الله پاک متکبر له حاسد نه ورکړي نو لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدر په عام مسلمانانو باندې لازم دی دغه شان د عام دیندارو قدر ډېر خبرې
د دې وجه نه مخې نه راولو چې الله زموږ ستاسو حفاظت وکړي د تکبر نه ځان طرف ته نسبت کولو نه خو د دې یېرې نه پرېږدو چې داسې نه چې زموږ ځان طرف ته نسبت وشي او هغه مخفي پاتې شي زموږ په ذهن کې د دې خبرې هغه اهمیت ختم شي قدر ختم شي دې خبره پوهېږئ که نه چې دا مې یو خبره او دا مې یو څیز و چې زموږ په ذهن باندې زموږ په ذمه باندې دا واجب و دا لازم و دا اهم و په سوره حجرات کې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عامو خلکو په شان اواز مه کوئ او دلته الله پاک فرمایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اواز د عامو انسانانو په شان اواز مه ګڼئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته اواز وکړ نو هغه د عامو خلکو په شان اواز مه ګڼئ او هلته فرمایي چې تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اواز کوئ نو عامو خلکو په شان اواز ورته مه کوئ چې محمده دې خوا راشه هغه څه باندې چې راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي چې یا محمد اخرج علينا یا محمد بهر ته روزه الله جل جلاله ته دا انداز خوښ نشو دا زما محبوب دی تاسو ته څنګه आवाज کوئ څنګه आवाज کوئ الله اکبر دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته आवाज وکړو نو بیا په کې دا گنجائش نشته چې لاړ شو کله نه شو او زه اوس لاړو که رستې لاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا عام وینا مه ګڼئ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کله چې الله د الله رسول تاسو ته आवाज وکړي نو فورا خبره منئ لا تجعلوا تاسو مگر زوی دعاء الرسول بلنا د پیغمبر بینکم بخبل منز کی که دعاء بعضکم بعضا لکه زو بل ته چې آواز کوئ داسې مه ګڼئ بعضې کسان پکې داسې دي منافقان دي چې هغه پټ پټ وځي پرون تاسو اورېدلي که نه چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار دپاره جهاد دپاره راغوښتلي او هغه پټیږي الله پاک وایي ما ته معلوم دی قد يعلم الله الذين يقينا الله پاک پیژني هغه کسان يتسللون چې پټ وځي منکم د تاسو نه لوازا په غلیب کې داسې کسان دي چې هغه په غلیب کې پټ په پټ وځي یو کس دی هغه اجازت واغسته بهر ته وځي بل د هغه په پناهي کې وځي ځان د ستنې نه پناه کوي د بل څه کسانو نه پناه کوي سر کته کته کوي په داسې انداز کې وځي چې سړی به وایي چې دی ته اوبه څکي یا څه چل کوي که نه یا یې دې نه ړقېږي دغه ځای کې کښېني منافقانو هغه انداز دی الله جل جلاله زموږ حفاظت وکړي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو داسې منافقان چې په غلیب کې په پټه پټه باندې د بل په پناهي کې لوازه چې بل سره یو ځای کې ځان چې دی معلوم نه شي ونه پېژندی شي د بل نه ځان پناه کې وباسي فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پس اُدِيَرِگِ آغا کسان يُخَالِفُونَ چی مخالفت کی عن امره دا اللہ دا حکمنا اللہ پاک یوشان حکم کرلے دے مخالفت کی پکار دے شو یریگی ان تصیبهم فتنة چی ورسیدتا مصیبت او یصیبهم عذاب علیم یا ورسیدتا دردناک عذاب یا وته په دنیا کې سزا ملو شي یا په آخرت کې سزا ملو شي دا کسان چې د پیغمبر د حکم مخالفت کوي دوی د څه چلو کې و دې یریږي چې په دنیا کې وته سزا ملو نشي یا د آخرت عذاب په دوی باندې رانشي مونږ تاسو سوچو کو دې خبره ده که چېرته زموږ ذهن کې دا خبره یې که نه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د احکامو مخالفت مونږ په ورځ کې څو پیرې کوو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت سره زموږ دشمني د هغه سره مخالفت شو یا د الله د احکامو څو مخالفت کوي هغه کسان دي ویریږي د الله د عذاب نه الا خبردار ان لله یقینا د الله لپاره دي ما حوس فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې
قد يعلم يقينا پوئیگی اللہ پاک ما باس مانے انتم علیہ چپکم حال باندے تاسو ہے تاسو چپکم حال کے اللہ تا پتہ چی وصل لیتا ایدا کہ سڑے زان دیر پاک پاک کی کنا پوئی گئے کنا پوئی گئے زان دیر دیندار کی یا زان تو بیدی نوی یا خپل پروا نساتی خپل خیال نساتی اللہ پاک تو چپچ حال کی ما تا معلوم زدی پی جنم قد يعلم يقينا پوئیگی اللہ پاک ما پاک حال مانے انتم علیہ چتازبکم حال کیے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ پکم رس چتازو دوی واپس شی اللہ پاک تا فَيُنَبِّئُهُمْ پس خبر برور کی دوی تا بما دا عملو چی دوی کردی دی ہر یو کست بداغد عمل پورا بدل ملاوی گی واللہ واللہ پاک بکل شیء علیم بہر سمان دے پو دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے بلے زنانا اوچتو بالکونو باندے پا دنگو دنگو زینو مانی مکینا ہوئے کور کی دنگو دنگو زی جوڑ کڑے کنا اوچت کمرے بالا خانی سے ہوتوئی پا آگے کی خپل زنانا مکینا ہوئے او درم فرمائے چې خپل زنانو ته لیکل مخایا او درم فرمائے چې خپل زنانو ته سورہ نور وخایا دا روایت علامہ مظهری رحمه الله دا سورۃ نور په اخر کې نقل کړی دی چې سورۃ نور خپل زنانو ته لازم وخایا لا تجعلوا مگر زوئے دعا الرسول بلند پیغمبر بینکم پجمن خپل کے کدعا عبادکم بعضا پشاند بلن بازی تاسو باز لرا قد يعلم الله الذين لا تپتدا اللہ پیجن یا کسان یتسللون منکم لوازا چوزی پٹتا سنا پغلیب کی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پسودیری کی آغاکسان يخالفون عن امره چھ مخالفت کی دا حکم دا پیغمبرنا ان تصیبهم فتنة چورسی ورد عذاب او یصیبهم عذاب علیم یا ورطورسی دردناک عذاب دا اولن مراد غالبا دنیا دا دویم مراد آخرت دے الا خبردار ان للہ یقینا دا اللہ دا پارا آسلی چھ باسمانونو کی دی اوز مگر کی دی یقینا اللہ تا پتا دا حال چھ بکم حال کی تاسوے